خاوند د خلکو خو نه وي ښځه خو د خاوند وي د خلکو خو نه وي خو لیکن چې د واده خانې ته روانه شي که نه نو هلته یې په ځان باندې ښه هر څه انبار کړي او دارنګې خوشبو یې په ځان باندې لګولي او کور کې چې ګرځي هغوی به ترې روانې او سماټه به کېږي نو لهذا پکار دا ده چې ښځه ځان ډولۍ کوي خاوند ته په دې وجه باندې نن سبا معاشره کې دا مسلې ډېرې دي یاره د خاوند او د ښځې یو بل سره محبت نشته دی خاوند ښځې ته غوسه کېږي او خاوند چې دی نو د ښځې نه تنګ دی وجه دا ده چې کور کې ول هغه سماټه ګرځي نو په ځان ورته ښایسته که او خاوند ته ښایسته ګرځه پکار دا دي بار خلکو ته ځان ښایسته کړي بار خلکو ته چې ځینو په ځان باندې خوشبو ولګوي او کور یې خیر خیر وي لہذا چال چلن به داسې نه کوي خوشبو به نه لګوي او دارنګې هغه لباس دا نن سبا کې مورکي فیشني راوتي دي پړک پړوک والا دا ګناه ده دا به نه اچوي ځکه هغې کې که یو کارټون دې پکې بند کړه سړی به ډېره خور جنۍ پکې روانه ده کارټون پکې واچوه کارټون جنۍ نه دا کارټون ته دا ورکه ور واچوه نو هغه وایي که دا شرط ډېره ښایسته جنۍ ده نو لهذا علما لیکلي چې دا پکې هم داخل دي لهذا داسې غوندې لباس اچول چې هغه پړک پړوک نه ډک وي خلک ځان ته رامایله کوي هغه به نه استعمالوي د نعناع چې تري ښه مزېدار په ځان باندې خوشبو مه لګوه چې بل نه درته خوشبو ولاړه شي دا ګناه ده او داسې بیدار مه اچوه چې ځان ته خلک رامایله کوي خپو ته داسې سیرینه مه ور اچوه چې هغه شرنګ اواسې خلکو ځان ته رامایله کوي یا بنګړي دی چولی یو دومره په تیزو سره لاسونه وهي په راتلو کې چې خلک ځان ته رامایله کوي نو لهذا دا